بل زما محترم ورونو چې یو جنۍ ده او د هغې خاوند مړ شو، زموږ د پښتنو یو بل یو غټ ظلم درته ښیم، غټ عظیم ظلم، هغه دا دی په دې باندې ځان پوه کوي. مثلا یو لور د چاته ورکړې ده او د هغې خاوند هلته مړ شو. چې مړ شو د دې څو لیورونه ژوندي دي؟ 100. اسلام دا وایي چې دا جنۍ اوس چې دا خاوند دې مړ شو کونډه شوله، دا خپل اختیار کې ده. کله چې د دې جنۍ خاوند مړ شو په دې ورځ باندې دا جنۍ د دې خلکو نه ده، نه د سخر ده، نه د خواښې ده، نه د لیورونو ده. دا جنۍ بس پردی شوله. البته د سخر نه ستر یې نشته، ځکه سخرې پاتې شوی د نکاح ورسره ټول عمر حرامه ده. خو د دې د نکاح اختیار دا د سخر په لاس کې نه دی، دا د پلار په لاس کې نه دی، دا د رور په لاس کې نه دی، دا د لیور په لاس کې نه دی، دا د چا په لاس کې دی؟ د دغې کونډې په لاس کې دی.